أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. سورة الأنبياء 6 نمبر آیات. د دې 6 نمبر نه اخوا د کافرانو د هغه سوالات چې وړاندې وکړل په نبی عليه السلام پیغمبري باندې د هغه سوالات او شبهات جوابونه دي. د دې په سوالات چې کوم دي نه ټول داسې ضایع او ابس سوالات دي، بيخي واضح دي، لیکن دی یو سوال دسه و ډېر رنگینه جوړ کړي خلک په خطا کېدو. نو هغه یو سوال جواب اول سر تراوړل شو، په اول سر کې ذکر شو. سوال او اعتراض دسه جوړ کړي چې موږ د پیغمبرانو احترام کو، دغه مخالف خو موږ نه یو، خو البته پیغمبرانو چې مخکې ورالو او خلکو به فرمایشي معجزه وغوښتل، هغه پیش کړه چې هون درواخلئ، فرمایشي معجزه به راوړل خلکو ته. نو دې دې داسې وکړي چې کومه معجزه موږ غواړو هغه دې پیش کړي، هغه شان چل دی وکړي. موږ به ومنو څه خبره نه، یو ډېر ښایسته رنګینه اعتراض جوړ کړی، حالانکه دوی نه مخکینی پیغمبران منل نه دا مانو، اس یو چل جوړ کړی. نو په دې آیات کې د هغې جواب دی. د دوی د جواب حاصل دا دی، تاسو خو دومره وویله چې موږ پیغمبران منو او مخکینی پیغمبران چې څومره ښه خلک وو او هغې به چې کله فرمایشي معجزه ته مطالبه وشوه، هغې به پیش کړله، خلکو ته به پیش کړله، بس دې دې پیش کړي، فرمایشي معجزه دې پیش کړي. نو جواب یې دا دی چې دا خو د دغې واقعي یو جز ته راواغست چې د مخکیني پیغمبرانو نه مطالبه د معجزې وشوه، هغې به پیش کوله او ته نه پیش کړي. لیکن دې سره دویمه خبر دا راواله چې کوم چې د مخکیني پیغمبرانو نه به د فرمایشي معجزې مطالبه هغه خلکو کوله چې کوم خلک به ضدي خلک وو. دا خبره ضروري ده، ځکه چې عامه معجزې خو هغې پیش کړلې، کوم خلکو چې ضد نه کوه هغې ایمان راوړو، خو چې کوم خلکو ضد کوو نو هغې فرمایشي معجزې غوښتلې، نو فرمایشي معجزې مطالبه به یې کوله. نو معلومیږي دا چې تاسو فرمایشي معجزې غواړئ، تاسې هم ضدي خلک وئ. دا ټکی دې معلوم شو. دویمه دا ده چې مخکیني پیغمبرانو کې ضدي خلکو به چې کله د هغوی نه د فرمایشي معجزې مطالبه وکړله او هغوی به معجزه پیش کړله، نو دغه ضدي خلکو به نه منله. اوس د موجوده کافرانو ضد د مخکینی کافرانو سره زرحا چون د زیات دی، هغوی نه زیات ضدیان دي، نو چې هغوی نه د منلي دا خلک به څنګه ایمان راوړي، دوی هم نه راوړي. اوس چې دوی نه راوړي څه نقصان به وشي، هلاک دي شي که نه څه به وشي. نو جواب یې دا دی چې اصل کې د الله تعالی فیصله داسې ده چې د دې امت د دې پیغمبر امتیان به دا دې په اجتماعي عذابونو باندې نه هلاکېږي، او چې کله د فرمایشي معجزې مخالفت وشي بیا به دوی باندې اجتماعي عذاب راځي. د الله تعالی نظام دی، مخکې داسې شوي ده، کله چې فرمایشي معجزه پیش شوې د خلکو نه ده منلې، په دغه خلکو باندې اجتماعي عذاب راغلی، د یخ نه ختم کړي دي. لکه د صالح علیه السلام واقعه مشهوره ده، د عیسی علیه السلام واقعه بیخي مشهوره ده چې کله د اسمان نه د تیار دسترخوان راغی، دوی غوښتلی و دوی د خوراک هم وکړو، بیا ویل دا سحر دی، او دا موږ باندې سحر وشو، به ځان باندې پوه نه شو. بیا دغه خلکو تاریخونو لیکلي دي چې کومې چې مشهرانو د هغې نه خنزیران جوړ شو، کومې چې ځوانانو د هغې نه شهادوګان جوړ شو. یعنې داسې نمونه خلک چې په تاریخ کې پاتې شوي نه دي، هلاک شوي دي. او د الله تعالی دا منظور نه ده چې د دې پیغمبر په امت کې یو قوم یو فرقه په اجتماعي عذاب باندې د یخ نه هلاک شي، پاتې نه شي. نو لهذا د امت خیرخواهي په دې کې راووتله چې دوی ته فرمایشي معجزه پیش کول نقصان یې شته او فایدې یې شته. دا خلاصه شو. نو په دې آیات کې دا یو جز راغستی دی چې ما آمنت ایمان نو راوړی قبلهم د دین مخکې د موجوده کافرانو نه وړاندې من قریة اس کلي والا اهلکناها کم چې موږ هلاک کړي دي، یعنی کم خلک چې مخکې موږ هلاک کړي دي، ټول فرمایشي معجزې مطالبې کړي وي خپل پیغمبرانو نه، او چې کله مطالبه وکړه نو ایمان یې نه دی راوړی، او چې ایمان یې نه دی راوړی نو ځکه هلاک شوي دي، ایماندار خو نه هلاکېږي، نو ځکه هلاک هم شو. افهم یؤمنون، دوی به ایمان راوړي چې په ضد کې د هغوی نه بس زیات دي، نو دوی به ایمان راوړي. نو الله تعالی په علم کې دا موجود ده چې دا خلک دومره ضدي دي چې که معجزه پیش شي مني نه، بیا به بله لار ګوري، یا به د سحر الزام لګي، بل الزام به لګي، اوس چل به خامخا کوي. بل اعتراض د کافرانو دا و چې نبی علیه السلام چې دی نو ستاسو په شانته کې انسان دی، هل هذا الا بشر مثلکم، دا نبی علیه السلام ستاسو غوندې یو عام سړی دی، تاسو پسې ورپسې شوي خبرې اورئ او دا مه اورئ. د دوی د اعتراض خلاصه دا ده چې کوم څوک پیغمبر نو هغه انسان نه
د دوی دعوه دا و چې پیغمبر نه خوراک کوي نه د کیږي نه هغه څه یخني ګرمي کیږي نه انساني او جسماني ضرورت لري او تاسو دې دوه ګوري خوراک کوي وبس کی خوب ورزي دغه شان کې زنانه لري بچی لري نو دا څنګه پیغمبر چې دا زموږ شان سړی دی دای دعوه او د الزام او داوی دا و چې پیغمبر هغه انسانانو په شان کې انساني ضرورتونه غنه لري نو جواب یې دا شو چې وما ارسلنا من دې لګلي قبل کستان وړاندې الا رجالا مگر سړی لګلي نو سړی خوراک نه کوي سړی وبنس کی خوب نه ورزي هغه بازارونو ته نزي هغه واده نه کوي هغه بچی نه هر څه د ټول ضرورتونه لري د ټول ضرورتونه نو مخکینی پیغمبران چې کومونو هغه ټول نارینه د نارینه ټکی نه معلومه شوه چې په ښځو کې پیغمبران نه راغلي په پیاریانو کې نه راغلي او دغه شان کې فرشتہ په فرشتو کې څو پیغمبران شوي نه انسانان د انسانانو ته واز نصیحت کړي او ګرځېدلي په دنیا کې الا رجال مگر نارینه و نوحي الیهم چې موږ وحی کوله هغوی ته پیغمبر کې صرف دونه پاره کې جسمان ته وحی کېږي عوام انسان ته وحی نه کېږي دغه عام انسان الله تعالی ول کامل صفاتونه د تقوا ورکی وحی او سٹارټ کی بس دغه سره پیغمبر شي نو د انسانیت د خو نه بار کېږي هغه انسان بل انسان نه اوس که تاسو باندې خبره من یقین راځي چې مخکینی خلک پیغمبران به سړی وو که سړی بنو سړی وو که فرشتي به وي شکم دي کتابونو باندې تاسو پوهیږئ نه لکه عرب خلک چې کم دي اکثر جاهل خلک قریش څومره مو عرب نو دوی آسماني کتابونو سره څه مناسبت نه د بوتانو عبادت پرې کاو ځان به ابراهيم عليه السلام ته منسوب کاو کتابونه بالکل نه لرل البته عیسایانو يهوديانو کتابونه لرل نو الله تعالی دې ته وایي چې کدا سو بدی کې شک چې مخکینی پیغمبران به سړی نه پرشتي وي پس ارونو تاسو وکي اهل الذکر خوندانو د علم ته ان کنتم لا تعلمون که شرط کتاب نه پويږي که په خپل بده مساله نه پیږي چې دا مخکینی پیغمبران نارینه وو کو پرشتي وي نو ورشي د اهل کتاب او د عالمانو ته تاسو وکي اهل الذکر نه مراد علما دي او د علماو نه مراد هغه علما دي چې کوم په عیسایانو يهوديانو لوی علما دي نو کافران دي نو هم علما دي هغه مسلمانان دي نو هم علما خو دي په دې مسله کې د اهل کتاب د اچ اختلاف نه چې ګنې پیغمبر انسان نه یو بل څه شي د اختلاف چانه دی کړي که کافر کوم چې قران نه دی منل نو هغه د په دې عقیده باندې یو چې پیغمبران نه انسانان او کوم چې قران او مانو په اهل کتابو کې لکه حبشي بادشاہ شو او دغه شان د کې نور لوی علما شو په عیسایانو کې نو کوم چې منل دي هغه هم دا منله قران چې منل دي چې پیغمبران د انسانان نارینه او کوم چې قران نه مانه نو د تورات او د انجیل نه معلومه ولا چې پیغمبران د انسانان نارینه هغه کتابونو کې هم څه لیکو بیا د مشرکانو بدا د دې اهل کتابو سره دوستانه کوي ځکه اهل کتاب چې کومونو د دغه رسول علماء علاوه د نبی عليه السلام مخالف د نجران چې کوم په دو مرکزی شورای و د نبی علیہ السلام څخه خلاف دغه شان کې کم چې مدینه منوره کې دوه قبیلې اوسېدلې د دوه قبیلې د يهوديانو د نبی علیہ السلام څخه خلاف یو عبد الله ابن سلام چې کم چې مدینه منوره کې اوسېده او عالم او د نبی علیہ السلام په حمایت کې مسلمانو بس د یو کس علماء کې نور مخالف نو چې کله دوی د نبی علیہ السلام سره مخالفت را څرګند شو نو عرب او سرابيتي ونیولې او د ټکی نه پیدا پورته کړل او خلکو ته ویل چې ګوره دا اهل کتاب چې کوم دي د علماء آسماني کتابونو باندې پويږي دوی مو چې پیغمبر نه دی اسی د خپل د ناجایز دلیل مضبوطولو د لپاره ویل نو الله تعالی دوی ځکه هغه ته مخاطب کړل چې تاسو خصاصا دوستانی دي خو راوړ چې تاسو ته وکړي او د مسله معلوم کوي چې پیغمبران انسانان یو کوي بس الو تاسو وکي اهل الذکر خوندان د علم نه ان کنتم لا تعلمون که تاسو به دې خبره باندې نه پويږي امام قرطبي رحمه الله ذکر کړی دی وای دی یو مسله معلومه شوه مسله دا ده چې سره کله په خپل باندې شرعي مسله باندې نه پويږي او د علم سره مناسبت نه نو دوی مکلف دي به خبره باندې دی عالم نه به تاسو کې په مسله باندې بازار پويږي او چې کله د عالم نه تاسو کې په مسله باندې ځان پويږي د قشست تقریر ویل کېږي نو دا ضروري شو البته دومره خبره ده چې د کې عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ هدایت دادي کوم چې د نبی عليه السلام نه نقل کړی دي چې الا ان العلم دين فانظروا لمن تاخذون دينكم کله چې علم حاصلوي د کم چانه نو هغه کس ته بخو ګوري ارچانه به نه حاصلوي ځکه کې دې چې تاسو خطا لاره باندې راځي او بلچا باندې وړي هغه د علم تحریف کوي بدلایي یا د بلچا کس لکه د احسان ابن صبا او د عبد الله ابن صبا د نور لولي يهوديان او منافقان چې د مسلمانانو په جامه کې غلط تعلیمات خورا کړی دي مسلمانانو کې دوه فرقې را ولاړې کړې دي ټوکې د څنګه باندې چرته وانه وړي یا خوارج شو پاغي باندې وانه وړي
نو دغه عالم باول چې کی هغه کردار ته وګوري دینداري ته وګوري د علمي صلاحیتونو ته وګوري هغه نه بعد به پروسه وکي پارچا به نه کی نو اوس دې څنګه ګوره د امام ابو حنیفه رحمه الله علمیت او د هغه اجتهاد او پرهیزګاری کې د ټولي دنیا په اتفاق دی د هیڅ په اختلاف نشته نو هغه چې کوم اجتهادیات کړي هغه صحیح دي کوم اجتهادي اصول ټاکلي پکې دي چې باس نشته اوس چې سره راپاسي کې باغې باندې اعتراضونه کوي ځان د مجتهد جوړي په دې زمانه کې سلی کی سوي نو دا ښکاره خبره د دې کا خبره اوریدل په مقابله د دومره لوی مجتهدینو کې انتهایی خطای ده او دا خبره چې کوم خلک په مجتهدینو باندې الزامات لګي اعلان تان به وجه قرآن نه پیژاندو حدیث نه پیژاندو او یا دوسیو هغه سیو یا صحابه کرام پوری دا اخر زمانه د علاماتو نه دي نبی عليه السلام فرمایل چې لعنا اخر هذه الامه اولها د قیامت په علاماتو کې د جورستاني خلک چې را پیدا شي په دې اولنو نه کانو خلکو باندې بلان تان وي ردی بدی ورته وي نو ماغه شاند کې روانه ده د صحابه کرام بلا دشمنان دنیا کې ګرځي ګړي وړي وي د مجتهدینو دشمنان شته د تابعین شته تابعین شته د خلق قرون ټول خلق مخالفین شته هغه خپل زمانه بکار کوي لیکن حقیقت دا ده چې کله د مسله باندې پوېږي نه یو با اعتماد عالم نه بتپوس کې دا خبره باندې یقین کې او دا دې ځکه معلومه شو چې پس الو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون دا امام قرطبی رحمه الله په تفسیر قرطبی کې دی آیات لاندې لیکلي دي وما جعلناهم جسدا لا ياكلون الطعام وما كانوا خالدين دا سوال د یو بل اړه جواب ذکر کیږي سوال د دوی دا و چې دا خوراک او تاسو په شان د انسان دی مطلب دا و لازم دي پرشتہ راغلي وي بالکل معصوم پرشتہ و هغه له انسان زمون شان د کی وي نه نو موږ منلي وي چې یار دا خو پیغمبر دی لیکن چې دا کله خوراک کوي نو موږ د پته ولګي دا پیغمبر کې دی نشي داغه جواب دار چې ما جعلناهم جسدا لا ياكلون الطعام مخکینی پیغمبران چې څومره د آدم علی السلام نه راوغه د نبی علی السلام د زمانه پورې څومره تاسو منئ دغه ټول پیغمبران شمول د ابراهیم علی السلام چې عربو ابراهیم علی السلام د خپل نیکه وایو خپل نیکه تسلیماو دغه ټول پیغمبران الله تعالی موږ نو ګرځولې دوی لاره جسدن دس جسمونه لا ياكلون الطعام چې خوراک نه کوي دس جسمونه نو څه مطلب فرشتي نه وي هم دغه عام انسانانو خوراک یې کاوه دا مطلب یې چې دا وی پیغمبري منی نه پدې کې د کوم څه کې نه اعتراض شو وما كانوا خالدين او نه هغوی همیشه په دنیا کې یو بل سوال دا و دا اعتراض په بل ځای کې نقل شوی دی تفسیری چې موږ د هغه پورې ایمان نه راوړو د نبی عليه السلام ته انتظار کدی وفات شو موږ ته پته ولګي چې پیغمبر نه وفات شو او کدی نو وفات کې د ژوندې و نو موږ وایو چې دا پیغمبر دی یو ناجایز دلیل راوړي چې هغه سمون نه خور نو دې ځکه کې جواب دا چې ما کانوا خالدین مخکینی پیغمبران هم همیشه ژوندې نه هغه داسې منځ پیغمبران وفات شو نو چې هغه همیشه نه نو دا خدای په شان پیغمبر دی دا بس همیشه پاتې شي دا همیشه نه پاتې کیږي نو دغه اعتراض ما بس د جګنی کوم دی وفات شو پیغمبر باندې یو نو وفات کېدل پیغمبر وي ځکه نو وفات کېدل د خدای تعالی خدای صفات دی الحي القيوم خدای تعالی صفات دی پیغمبر صفات خو نه د مخلوق د ټولو پات کیږي الله تعالی ثم صدقناهم الوعد بیا موږ رښتونه کړه دوی سره خپل وعده دغه واقعي دغه خبري چې کافرانو کول چې موږ پیغمبران منو خو اله چې اله موږ ټول پیغمبران منو خو دا پیغمبر د مخکینی پیغمبرانو په شان دغه شینو اله به منو څنګه شي فرمایش معجزه پیش کی نو وس د دوی د خبري یو جز بلم پاتې دي مخکینی پیغمبران چې کومو هغه چې کله رااله معجزه پیش کړل د پیغمبري اعلان وکړو کم چې حق پرس خلکو هغه ومانو چې بس دغه معجزه ثبوت دی د پیغمبران دي ټیک دي کم چې زدي خلکو هغه ویل فرمایشي معجزه پکاره پیغمبرانو پیش چې پیش کړل زدي خلکو ته الله تعالی هدایت نه کوي هدایت د خلکو په نصیب کې نشو او دوی خلک بخبر کفر باندې کلک پاتې شو دغه معجزه ته سحر وایو مذاق وړاو الله تعالی هلاک اوس دغه څنګه چې کله د معجزې په کابه وکړو نو الله تعالی ثم صدقناهم الوعد موږ رښتونه کړه د هغه سره خپل وعده کوم وعده سره رښتونه شو وعده د پیغمبرانو سره دا ورستا مخالفین به هلاکوم او ستا ملګری به کامیابیږي دا سره وعده ود الله تعالی د مخینه نو دغه څنګه الله تعالی ثم صدقناهم الوعد بیا موږ رښتونه کړه د هغه سره خپل وعده فانجيناهم من خلاص ردوی ومن او هغه څوک نشاو زمن خوف نیکان خلکو زمن خوف واهلكنا المسرفين ام هلاك زیاتی کون کې خلق کم خلکو چې زیاتی کا او چې پیغمبرانو نه منل معجزو اس پکاوي کا فرمایشي معجزي وختلې بي هغه بیا د پاسه نه منلې زیاتی کا هغه خلق هم هلاك
نو موجوده کافرانو ته هم یو قسم د خبرداري شو چې تاسو هم تقسي حالات تاسو زدي خلک وځي فرمایشي معجزې غواړي او زه چې بچا کیږي دا اړو ایمان نصیب کیږي نه تاسو ته ایمان نه به نصیب کیږي او چې کله به نصیب نشه نو څنګه چې مخکینی زدي خلک الله هلاک کړلی نصیب تاسو هم هلاک شي پاتې بنشه یو قسم له وارننګ هم شو او د مخکینی واقعي یو جز هم ذکر شو د ثبوت او دلیل لپاره چې دا خبره بیخي یقیني ده په دې کې شک نشته لقد انزلنا الیکم یقینا موږ نازل کړی الیکم تاسو ته عربو کتابا یو کتاب چې قران دی فيه ذکرکم باغی کې ذکر تاسو دی یعنی تاسو بجبه کې نازل شوی دی او تاسو د پاره غلوی اعزاز دی همدغه وجه چې قران په عربی کې نازل شو ټول دنیا خلکو د عربو احترام کاوه او د عربو د احترام د وجه عربو ټول دنیا ونیوله نو قران په عربی کې نوې نبی علیہ السلام عربی کې نوې عرب بچا پیژندلی هم نوې دا لوی اعزاز چې ټول دنیا احترام کاو او ټول دنیا ته لبیک او ټول دنیا ګټون د عرب خلک ورسېدو د علاقې فتح کړل دا لوی نعمت دی د دې نعمت قدر پکارو سپکاوی نه پکار لکه څنګه قریشو افلا تعقلون اذا عقل نه لري